تاسو ته خبر سوي یو چې نظر ورباندې وساتئ هر څه بې عزتي چې ورسوئ خدایه مکه ګزه د هغه نان کسټم پیډ ګاډي په دنیا دی یو ځای ضربه کوي حال به دا راشي چې په قبلي ګاډۍ کې سګورو د ګاډۍ ځغلوله نو موږ خو مجبور اوسو ټکان ورباندې وکړل د اسد خان اڅکزي قاتل چې دا ټیم په هره پیسې کې پیښیږي خبره د سزا پورې پر رسېدو ده هغه اعلامیه وایي د جج په مخ کې نارې وایي د وکیلانو په مخ کې نارې وایي چې دا کار ما نه دی کړی دا په ما انټلیجنس ادارو وکړي د شهادتو دا سلسله روانه وي د سیاسي مشرانو دا د مرګونو سلسله روانه وي دا وطن پر چوک باندې د خپل حق دپاره د خودکشو د ویرې د بم دماکو د ویرې د یو ځای کېدو توان نه ولري نو بیا موږ دوی ته وایو بیا چې په کومه لاره په کومه طریقه د دې وطن یو وګړی کم کردار ادا کوي بیا ریاست ته تا هم وایو چې په تا نازېږي هغوی ته هم وایو چې بیا دې په ایمان چې بلوڅ قومي تحریک دې پهیر شي که پښتون قومي تحریک په دغه شکل باندې خپل سیاست او په خپل کار باندې پیل وکړي نن ستا په وطن کې په غره کې ناست بلوڅ ځوانان BNP ته نیشنل پارټۍ ته بلې بلوڅ ګوند ته چې دی د ریاست جوړتونه وایي د دې به انجام څه وي دا خو تا ډېره اسانه ګڼلې وه دا لوی پښتون ولس ته هم پر دغه لاره بیول غواړې دې ته هم ټولې لارې بندول غواړې دا هم راخلې د هره ورځ د شهادت د لارې و دې دیوال ته درې چې بیا وایي نه ووټ منم نه د ووټ پرچې منم نه دې شناختي کارډ منم نه دې پاسپورټ منم نه دې باونډري منم خپله فیصله په خپله کوم کوم وسو توان په وجود کې و حساب به در سره وکړم تیز کني تیز زورور سئ زه کمزوری سئ ولې دا ولسونه دې ځای ته خلک دري ته په شپه پر افغانانو راوغورځېدې په کراچي کې نه د ماشوم و ژړا ته ګورې نه د تور سر ته ګورې نه د سپین سري و سپین سر ته ګورې نه د خور و پوړني ته ګورې په یوه فیصله دې څوک په جیل کې پراته څوک په تاڼو کې پراته څوک خوا په بدهي کې نه په بدهي دلته اوسېدونکي پښتانه افغانان په دې خوا بدهي کلکه خوا په بدهي مولوي صاحب زه د تا پوښتنه کوم چې ته ولې د حافظ حمدالله صاحب پر دې واقعه باندې جلسې او مظاهرې نه کوې ته ولې د مولانا سنجان پر شهادت کام ته نه راوځې ته ولې د باجوړ پر دماکه باندې کام ته نه راوځې ته ولې په مولانا نور محمد خوا نه بدې ته ولې په مولانا غفور حیدري خوا نه بدې او چې خوا بدې موږ خو د ریاست ډېر خدمتونه کړي دي موږ ته خو د ریاست پاکستان د ملګرتیا سزا اسرائیل او انډیا راکوي مولوي صاحب خدای ته وګورې تر مورچې رسېدلی بلوڅ د حق مېرومه بلوڅ د ګوادره مېرومه بلوڅ د خپلې سونا او چاندي مېرومه بلوڅ د دې په خلاف دې په دې وطن کې ماس خلاص کړی وي څوک خوشحاله کوې چې کور ورته تقسیموې د مظلوم خلاف د چا د ایما دپاره اواز پورته کوې 85 کاله د دې ریاست د دې ملک سره زموږ په حیثیت دې کام سوي دي ژوند ورسره کوو د ده په شناختي کارډ د ده په پاسپورټ د ده په باونډري کې ژوند کوو د یو سال کال په حیثیت یې کوو د یو لوی ورور په حیثیت یې کوو خو بیا هم زموږ هره دویمه ورځ د هر چوک ژغا چې وي دا د یو شهید پر شهادت وي دا د یو ورور پر تکلیف وي دا د بجلۍ پر ستونزه وي دا پر قتل او دهشتګردي وي دا پر غلا وي دا پر ډاکر وي دا پر اغوا وي دا پر روډ نشتون وي دا د هسپتال پر نشتون وي ولې موږ انسانان یو که چیرې د ګرد ملک دغه ژوند وي په دې ټول ریاست کې اوسېدونکي خلک د داسې ستونزو سره ژوند کوي لکه موږ او تاسو چې کوو نو صحیح ده موږ دا ومنو چې د عالمه سم غم نه غم اوس که په دنیا کې پرېږدو چې موږ د دنیا پر خوشحالۍ او سوکالۍ ګاریږو که په دې ملک کې چې زموږ هر څه سره شریک دي کرنسي مې یوه ده شناختي کارډ مو یو دی پاسپورټ مو یو دی په جهان کې په یو نامه په پاکستان پېژندل کېږو نو زه دا سوال کوم چې ته کوم ځان ته د امن د لارې لرې
د خوشحالۍ د لارې لرې، د کاروبار د لارې لرې، د سکول د لارې لرې، د موټروې د لارې لرې، د ایکسپرس وې د لارې لرې، د ښو ښو هسپتالو د لارې لرې، د صفا اوبو د څښلو د لارې لرې. نو زه په دې درپدري او بدبختي کې ولې بوخت یم؟ ولې زه د دې ملک اوسېدونکی نه یم؟ ولې د کله سیف الله خاوره د دې ملک خاوره نه ده؟ ولې د چمن ولس یا د چمن خاوره د دې وطن خاوره نه ده؟ ولې دا په دې ملک کې اوسېدونکي پښتانه که په پښتونخوا کې دي که دلته دي یا ورسره محکومه بلوچ دي دا د دې وطن اوسېدونکي نه دي؟ او داسې هم نه پښتنو، داسې هم نه چې زه هېڅ هم نه ورکوم، ما هسې پر ده ځان تاوان کړی دي، د ده د خواوو ما ته هر څه را روان دي. نه، دا هر څه زما د ژبه دی کوي، زما د وطن وړي او په آبادۍ دي. په کندهار زیم، په لوڅو پښو زیم، په سر سرتور زیم، د څښلو د اوبو محتاج زیم. دا هېڅ دې هم نه وای، اوبه دې نه وای، د هسپتال درک دې نه وای، سکول دې نه وای، روډ دې نه وای. وروره زما وطن دی د بده منې سره ولې مخامخ کړی؟ زما قام دی هره ورځ د بم دماکو سره ولې مخامخ کړی دي؟ هره ورځ زه د انتها پسندۍ او د دهشتګردۍ ښکار ولې یم؟ او زما وطن دی غلو بدماشانو ته ولې حواله کړی دي؟ زه تاسو ته په ایمان دا خبره کوم، تاسو په پښتني باور ومنئ د دې حکومت په ختمېدو چې څنګه موږ هر څه سرکار ته حواله کړل، کور مو راواله کړي، موټر مو راواله کړي، هفته 15 ورځې د ما سره خپله ګاډي نه وه. ما به دا فکر کاوه چې هفته 19 ورځې باید بازار یو ګاډۍ پیدا کړې، در یو ځایه به ځان پکې رسې. پروا نه لري که 15 ورځې دا نان کسټم پیډ ازموستی په ژبه کابلي وي، پروا به نه لري. زه تاسو ته په ایمان وایم چې ما ته دا حال راورسېدی چې ګوره ګوره ازغره په کابلي ګاډۍ کې سپور نه شي. موږ په هغه ناسته خبر سوي یو چې نظر ورباندې وساتئ، هر څه بې عزتي چې ورسوئ. خدایه مکه ګرځه د هغه نان کسټم پیډ ګاډۍ په بنیاد یو ځای ضربه کړي، حال به دا راشي چې په کابلي ګاډۍ کې سپورو د ګاډۍ ځغلوله، نو موږ په مجبوره شو ټکان ورباندې وکړ. نو ما ویل نه، ګوند د یو قومي ګوند سره د یو ورکر په حیثیت ژوند کولو دپاره ستا دا پیمانه ده، ستا دا اقدار دي. او زه وینم چې زما په وطن کې د هره کونجه په لښکرونو خلک راوځي. د ګاډۍ پوښتنه خو څوک نشي کولی چې په کابلۍ کې سپورې باروت دې پکې راخیستي دي، نشهیي مواد دې پکې راخیستي دي، بلکې په ښکاره په اعلامیې راکټان ورباندې په سر درولي، سکلان یې ورباندې په سر درولي. دا لښکرونه ته چا ته جوړوي؟ او چې هر سړی هر څوک د حکومت په ګرفت کې د دې کمزوري پولیس او لیویس په ګرفت کې ورغلی دی. میجر صاحب ورته ناست دی، کیپټن صاحب په تاڼه کې ورته ناست دی چې وروره دا کیسه مه ښکاره کوه، دا زموږ خلک، دا زموږ کارډ هولډر دي. هر قاتل زه تاسو ته نن په ایمان دا خبره کوم، په دې د بلوچستان ټول وکیلان خبر دي. د اسد خان اڅکزي قاتل چې دا ټیم په هره پیښه کې پیښیږي، خبره تر سزا پورې په رسېدو ده. هغه اعلامیه وایي، په پټه نه وایي، د چا په خوش کې نه وایي، د جج په مخ کې نارې وایي، د وکیلانو په مخ کې نارې وایي چې دا کار ما نه دی کړی، دا په ما انټلیجنس ادارو وکړي. زما د اسد خان سره وایي څه پېژندګلوي وه، ما دلته دا لاره د چا په اشاره نیولې وه، او دی په دې ګاډۍ کې هم نه و سپور چې قیمت یې 1 کروڑ یا 15 کروڑ روپۍ ولري. نو ریاست زه د تا پوښتنه کوم، نن پښتون ولس د قلعه سیف الله څخه نیولې در ژوب در چمنه پورې په هر چوک کې چې ځغا سره کړي، احتجاج ته راوځي، سکول ځینې پاته دی، هسپتال ځینې پاته دی، د سر په امان خواست کوي. هر ځوان چې د یو سیاسي کارکون په حیثیت په دې کې ژوند، په دې وطن کې ژوند کوي، چې د کوره راوځي، سپین ژیري پلار په پریشانه، سپین سرې مور په پریشانه، ورور او خور په پریشانه، چې مه کوه خدایه ناخسته چې ده پلاني پرنګه د ملک عبیدالله پیسه در سره ونیسي،
د اسدخان اڅکزي پیښه درسره ونیسي د قاسم جانو د محمد خان په لاره ولاړ نه سي د میا افتخار د یو زوی پیښه درسره ونیسي د بلور خاندان رنګ دې کور سپېره نه سي دا حالت دا وطن په دې وطن کې خو تا جوړ کړی دي نو بیا زه د تا پوښتنه کومه چې د دې درد د دې تکلیف چې دې وطن ته ته ورکوې چې د ارباب غلام قاسم وکېټه راورسېده د دې به انجام څه وي دا خو تا ډېره اسانه ګڼلې وه تا ول د بلوڅ وسایل به در جګړه لاندې کړم سمندرونه به در جګړه لاندې کړم د چاینا سره خبرې پر کوم د یورپ سره خبرې ورباندې کوم د امریکې سره خبرې ورباندې کوم هیڅ مسله نه ده او ډېر به دې په فخر ویل چې بلوچستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے 3 نواب ہے ان 3 نوابوں کو راستے سے ہٹا کے سارے مسائل عمل کر دیں گے نو دا دوا وختي په شهادت یا د خدای په مرګ مړ شو دا درېم 15 ورځې مخکې مړ شو کال مخکې مړ شو نو ستا مسله حل شوه که زیاته شوه نن د بلوڅ قام ځوانان د خپل سیاسي پارلماني ګوند د یوې پارټۍ یوې خبرې اورېدلو ته تیار نه دي ټول په دې نتیجه نن رسېدلي دي چې هر سړی په دې وطن کې د پارلمان خبره کوي د ووټ خبره کوي او د پارلمان د لارې د خپل حق غوښتنه خبره کوي هغه وایي دا د موږ نه دي هغه خلک نن ستا په وطن کې په غره کې ناست بلوڅ ځوانان BNP ته نیشنل پارټۍ ته بلې بلوڅ ګوند ته چې دی د ریاست جوړتونه وایي که څه هم د هغې ورونه په شهادت ورسېدلي دي د هغې ملګري په شهادت ورسېدلي دي هغې تر نن ورځې پورې د قبایلي دښمنۍ سره د خپل سیاست د وجې په مصیبتو اخته دي خو هغه ځوان چې په غره کې ناست دی هغه دا نه مني نو موږ دا پوښتنه کوو چې دا لوی پښتون ولس ته هم پر دغه لاره بیول غواړې دې ته هم ټولې لارې بندول غواړې دا هم راخلې د هره ورځ د شهادت د لارې و دې دیوال ته درې چې بیا وایي نه ووټ منم نه د ووټ پرچې منم نه دې شناختي کارډ منم نه دې پاسپورټ منم نه دې باونډري منم خپله فیصله په خپله کوم کوم وس توان په وجود کې و حساب به در سره وکړم تیز کني تیز زورور سئ زه کمزوري سئ ولې دا ولسونه دې ځای ته خلک درئ موږ پوښتنه کوو موږ سوال کوو چې په دې وطن کې زموږ د سیاست د کامپرستو ګوندونو موجودګي ریاست ته کومه خطره ده د دې ریاست فیلرانو ته کومه خطره ده او که زه د حق خبره کوم زه غوښتنه د خپل ښه سباون کومه د هسپتال یې کومه پر خپلو وسایلو د خپل اختیار یې کوم ته ورته غدار یې زه ستا د غنمو اختیار نه لرم چې ته یې کله سیف الله پرې د لاوله راسې څو یې قیمت لګې او ته زما په کور کې ناست یې زما په 15 فوټه کښته مځکه کې وا د کویلې الاټمنټ به حکومت کوي د سنگ مرمر الاټمنټ به ریاست کوي ګوادر ته راخلې د وفا کیسه ډکلېرې سمندر اخلې و د دې سره خو پر دنیا تجارت روان دی دا ډیپ سی د ګوادر سی ده دا د بلوڅ نه ده هغه مچیره چې ګزاره د ګوادر د سمندر په یوه مایع ده ته دا کاروبار ته نه سې کولی کارخانه ته نه راکړې زراعت ته نه راباندې بجلي ته پر ما باندې وا پر کمردین و وا پر چمن و وا پر بادیني و پر تورخم یا د بلوڅو پر پنجګورو پر تفتانو پر دې به د یو ټیم د ډبې په غوړي کاروبار به بیا نه کوې د یو پارسل بریک کاروبار به نه کوې نو زه د تا پوښتنه کوم چې انډسټري ستا د خوا نشته زراعت ستا په بجلي چې زما د وطن په اوبو پیدا کېږي دا تباه ده برباد ده زراعت تا په خپله منصوبه را برباد کړی دی کارخانه ته نه راکړې روزګار ته نه راکړې نو زه د تا پوښتنه کوم چې زما شپه به په څه تېرېږي زما ورځ به په څه تېرېږي نو زه خو مجبوره دوو کارو ته یا به غلا کوم او هغه کارم ته د ما څه په دې شکل اخلې چې اول په ما ګوتې ولګې ما ته ټارګټ راکې ما ته هدف راکې ما د تورو شیشو په سرکونو کې سپور کې ما ته د جهان د هر ظلم لایسنس راکې د هرې اصلي لایسنس راکې په ما وطن تباه او برباد کې چې کومه وطن دې په ستړو په ستومانیو
په بدۍ او په بدرنګۍ اخته کړي بیا یې ټکې ورځ پر سر پر یو ځای وولې او دا هم پسې ولیکې چې دا خو مشهوره غل و دا خو مشهوره بدمعاش و دا خو مشهوره اغواکار و دا خو مشهوره قاتل و پښتنو پر دې سوچ کول غواړي د دې ریاست سره زموږ هیڅ د پلار د نیکه بدي نشته نه موږ غواړو چې د دوی سره بد وکړو البته که دا دوی بدي ګڼي چې په کله سیف الله کې خلک د بجلۍ په تکلیف دي ته په جای د دې چې زما بجلۍ ناسمه کې هغه غلا چې تا کړې ده د هغه د پټولو دپاره زما ټرانسفارمر زغلی زما کمبه زغلی زما تارونه زغلی پر ما یې فایرونه کوې او زما لوډ شیډینګ په 24 ګنټې کې و 2 ګنټو ته رسې خو بیا به هم ورته به غږ نه لګې زما د ټولې صوبې د بجلۍ چې کم خرچه راځي دا د فیصل آباد د یو انډسټریل زون برابر نه دي هلته چې ستا په خلکو پسې د بینکونو اخیستل شوي پورونه خو عربو ته ورسېږي بیا ته د یو حکومت په سودا کې د یو جرنیل د 11 کالو د ایکسټنشن دپاره بیا چودري شجاعت د ده د برید بلان هم معافېږي بیا د جهانګیر ترین د ملانو بلان هم معافېږي بیا د علیم خان د کارخانو بلان هم معافېږي چې په اربونه اسټیمیټ دی زما د وطن ټول حساب کتاب چې د زراعت څخه راواخلې د روزمره استعمال د ژونده پورې دا ټول در 30 کروڑ روپۍ بالا نه دی دا ټول کام غل ګڼې دا ټول کام د ملک سره بې وفا ګڼې دا ټولې مسلې د دوی د لاسه ګڼې او چې د چا د یوې کارخانې بیل په عربوي دا هیڅ مسله نه ده کله چې د افغان ورور تا ته ضرورت و د افغان وطن د بربادولو په خاطر د تباه کولو په خاطر تا ورته مجاهد ویل تا ورته د ابدالي بچي ویل تا ورته د میرویس بچي ویل تا ورته د غوري لقبونه ورکول تا خپل میزایل په ټول وطن کې د خپل یو نوموړي په نامه نه کېښول د یو نوم ابدالي دی د بل نوم غوري دی زه دې په دې دوکه کې پرېښولم زما کام دې ټکور کوي تباه و برباد کوي چې نن ورکوونکي نه د هغه ملا په دې سر خلاصېږي چې په دې فتوا ما کام څو آباد کوي دین ته مو څو خدمت وکړي اسلام څو په پراخ کړي او وطن مو څو په برباد کړي او چې کله بیا د دې کام په منځ کې د خوشحالۍ او د ترقۍ پراجکټ راغله سی پیک راتلی تا دا ته خو ټول انډیا په سر پراته دي دا پښتانه خو ټول دهشتګرد دي ته په دنیا کې پروپاګاندا کوله زما د نس څخه دي زما د میند څخه دي زما مغربي روټ وېستي تا دار د سکیورټي سم در کولای او نن چې ستاره واستلي خلک دي په افغانستان ستا په صلاح په مشوره په اعتماد کې د اخیستلو پس یو حکومت جوړ شوی دی ستا په طبیعت جوړ شوی دی نن زموږ په وطن کې پیښې کېږي نن خدا همداسې ویلی چې دا پیښې د افغانستانه کېږي دا خاد کوي دا موساد کوي دا را کوي دا امریکن کوي نو زه نن د تا پوښتنه کوم چې دا څوک دي په کوم شکل یې کوي ته د دنیا د جواب نه تا پر غریب افغان ولس چې په کور کې د 2 وخته ډوډۍ نه پیدا کېږي سکول ورباندې بند دی هسپتال ورباندې بند دی د دې درپدرۍ تباهي هغه خپل کور پرېږدي بیرته د خپل ورور په بغل کې دلته ژوند کوي تا لرګی ورپسې راخیستی دی ته هغه کار هم نه کوې چې انسانیت قانون عدالت یې تا ته درښیي چې د دې کې له سیف الله خلک یو مالک د دکاندار خپل کرایهدار د دوکانه باسي نو هم دا خبره ورته کوي چې عزیزه قریبه 3 میاشتې بعد دا دوکان زه بل چا ته حواله کوم یا مو خرڅ کړی دی یا ورباندې بلډینګ جوړوم ته خالي که ته په شپه پر افغانانو راوغورځېدې په کراچي کې نه د ماشوم و ژړا ته ګورې نه د تور سر ته ګورې نه د سپین سري و سپین سر ته ګورې نه د خور و پوړني ته ګورې په یوه فیصله دي څوک په جیل کې پراته څوک په تاڼو کې پراته څوک خوا په بدهي که نه په بدهي دلته اوسېدونکي پښتانه افغانان په دې خوا بدهي کلکه خوا په بدهي دا هم درته وایو که ستا دا فکر وي د مولوي صاحبه دا زموږ ګیله ده چې ته وایې
چې په افغانستان کې یو اسلامي حکومت جوړ شوی دی ته دا هم نه وایه چې دا اسلامي حکومت به د شریعت محمدي د لارې تش افغانانو ته چترۍ او د سر سایه ورکوي بلکې ته دا هم وایه چې د دې ځایه د مظلوم فلسطین دپاره به هم غږ پورته کېږي په جهان کې په هر کونج کې چې چیرې مسلمان په تکلیف وي د اسلامي امارت د خوا به د هغوی پاکې اواز پورته کېږي نو مولوي صاحب زه د تا پوښتنه کوم ستا د تورسري عزت نیلامیږي ستا بچی په چغا او په بغارو دی ستا خور سر تورسرې ده ستا مور ګوره سوې ده د پاکستان په تاڼو کې په کچاریو کې په زلالاتو په تزیکامیز رویو سره د هغې ژوند راغلی دی ته یو غږ نسې کولی دا که نسې ویلی چې زما پښتون ورورو خوره سره دا ظلم بند که دا که نسې ویلی چې زما د افغان خور او بچي او وروره سره دا ظلم بند که نو دا خو ویلی سې چې زما د مسلمان خور ورور بچي او لوره سره دا ظلم بند که او زه د تا پوښتنه کوم چې ستا بچي ستا د ملک اوسېدونکي مور خور او ورور د کراچي او د لاهور په تاڼو کې پیسې خلک د جیبو باسي په تکلیف او په پریشانۍ مخامخ کړي دي او ستا دا کردار نه نو تا ته به د کم سوچ وي تا ته به د کم فکر وي پښتنو پر دې غور کول غواړي چې زموږ د دې وطن د دې لوی بلا په خوا چې چا مخ کړی دی د دې مخنیوی په یو قومي اتفاق کېږي په یو قومي ورورولي کېږي پر دې سټیج زه نه غواړم چې په چا پسې خبره وکړم لیکن دا یوه خبره کول غواړم چې مولوي صاحب دهشتګردي ماضي صرف یوازې ما ته نه ده پېښه صرف زه نه یم ورسره مخامخ زما په لړه به باري وي زه به اول پر ټارګېټ سوی یم خو ته هم پر ټارګېټ یې زه د تا پوښتنه کوم چې ته ولې د حافظ حمدالله صاحب پر دې واقعه باندې جلسې او مظاهرې نه کوې ته ولې د مولانا سنجان پر شهادت کام ته نه راوځې ته ولې د باجوړ پر دماکه باندې کام ته نه راوځې ته ولې په مولانا نور محمد خوا نه بدې ته ولې په مولانا غفور حیدري خوا نه بدې او چې خوا بدې موږ خو د ریاست ډېر خدمتونه کړي دي موږ ته خو د ریاست پاکستان د ملګرتیا سزا اسرائیل او انډیا راکوي مولوي صاحب خدای ته وګورې هغه انصاف چې د دین د لارې ته در ما شفق کوې د مذهب د لارې ته در ما شفق کوې پر دې چوکې راسه بربنډ کړه چې د اقتدار ځای دې راسي د کرسۍ ځای دې راسي بیا وا د دې ملک د ټولو پریشانیو ذمهواره فیض او باجوه دي جرنیلان دي انټلیجنس ادارې دي او چې د مرګ او د وینې د بیولو ځای راسي وا دا اسرائیل دی دا هندوستان دی راسه مولوي صاحب د پاره د خدای پر دې وطن د خپل ولس چې تا ته د منبره څه نیولې در ووټه پورې در چندې پورې در اقتدار د رسولو پورې د جهان هر عزت در کړی دی خو چې پر دې کام ستونزه راغله تکلیف نه راغلی دی د افغانیت په نامه ویل کېږي د پښتونوالي په نامه ویل کېږي نو ستا فرض جوړېږي ستا حق جوړېږي چې په دیني لارې په اسلامي لارې په قرآني لارې د حدیثو د لارې د خپل قام د عزت مخنیوی وکړې دا بې پردګي چې دا وطن ورسره مخامخ کېږي د دې مخنیوی وکړې هغه چا ته بد ووایه چې عزیزه قریبه دا نه جهاد دی دا نه دین وایي دا نه قرآن وایي دا نه په حدیثو کې راغلي دي چې د کلا سیف الله پر جنکشن چوک ودرېږه په سوونو انسانان په بند دماکه کې په خودکش حمله کې والوزوه او کار نوم دا ولورکوي چې زه د دین خدمت کوم مولوي صاحب چې زما قومي تحریک دی زما سیاسي تحریک دی زما د حق غوښتونکي تحریک دی په فتوو رکاو کې کام دې ځینې راوګرځاوي خدا نخسته دا د باچا خان د فکر سرپوشي دي د کامه څخه د فتوې د لارې راوګرځول د لوی کور افغان د جوړېدو د نامه څخه دې راوګرځول په دې وطن کې د حق د غوښتونکو د سوچ او د فکر څخه دي د فتوې پر بنیاد راګرځولي دي چې کام ته فتوا د دې خلاف ورکوې نو راسه پر ریاست خپله فتوا جاري کړه د هغه پر پالیسیو خپله فتوا جاري کړه
پر دغه انتها پسندو دهشتګردو خپله فتوا جاري کړه چې دا کام یې په لړ زخته کړی دي ته خوشحالي یې محرومه ساتلی دي ته ترقي یې محرومه ساتلی دي سکول نه لري هسپتال نه لري روډ نه لري په لوی سر کې امن نه لري پر هر چوک کې هره غغا د یو شهید دپاره ده د یو بم دماکې خلاف ده د یو ټارګټ کلینګ خلاف ده د یو اغواکاري خلاف ده ته دا نسې ویلی مولوي صاحب چې آیا دغه حالت چې پر ما په پښتونخوا یا په بلوچستان کې مسلط دی دا ټک پکې په خام داسې حالت شته دا انتها پسندان دا دهشتګردان چې نمونه ډلې مدرسې ټول واز او نصیحت د لاهور او د میاوالیو د جنوبي پنجاب او د سنټرل پنجاب کېږي نو ته دا نسې ویلی چې ورور دا د ما سره تعلق نه لري دی محفوظه دی د ده سکول محفوظه دی د ده روډ پل محفوظه دی د ده یونیورسټي محفوظه ده زما په وطن کې سکول هم په بم الوزي یونیورسټي هم په بم الوزي ماشومانو بچیانو ته هم پرچې ورکول کېږي چې تر سهاره پورې به دا سکول بند دی او په افغانستان کې د ریاست د لارې فرمان جاري کړی دی چې زما خور او زما بچي به یونیورسټي ته نه ځي د دې مخنیوی خو ته وکړه د دې د مخنیوي په خلاف په دیني لاره په اسلامي لاره راووځه مولوي صاحب ته د دې پوښتنه په خپلو کې پر دې چنګ کوې چې د خواتینو د صوبایي اسمبلۍ د مخصوص نشست ځای راځي یو وایي زما حق دی بل وایي زما حق دی چې د MNA دپاره د مخصوص نشستو ځای راځي یو وایي زما حق دی بل وایي زما حق دی هلته پر اقتدار جنګ دی او دلته زما د خور زما د بچي د سکول او د یونیورسټي دروازې بندېږي پر دې غاړې خلاصې کړه دې وطن ته غاړې خلاصې کړه دې ولس ته غاړې خلاصې کړه دا وطن د دې بلا د دې مصیبته راوباسه موږ چې د اتفاق خبره کوو ملګرو ولې کوو موږ د لویه سره د باچا خان د فکر پر بنیاد د اتفاق خبره کړې ده دا خلک چې نن د اتفاق خبرې کوي دوی پوښتنه ځینې وکړي دا موږ منو په کور کې به په ورونو کې سوال راځي جواب راځي ناراضګي به راځي خو کور ورونه نه خرابوي موږ د دوی پوښتنه کوو دا نن چې د 203 ورسېدو د 304 کې د 455 ډلو کې دا خو ټول د باچا خان په یو لښکر کې په یو مرکز کې پر یو ځای سره ناست ول دې ته نقصان چا ورساوي د چا د پاره ورساوي ولې ورساوي او په کوم نامه یې ورساوي نن بلوڅ در ما در په در د وسایلو څخه محرومه ته تر نن ورځې پورې د ضد بلوڅ کار په پښتونخوا وطن کې استعمالوي موږ ته پوښتنه کوو د دې بلوڅ کم نواب سردار سیاسي مشر پاته سوی دی چې ته د حکومت او د اقتدار ورسره حصه نه جوړ سوی نو نن ولې کام ولې منتشره کوې یو خواته په کام پسې دي 40 کاله د باچا خان د سپېڅلي سیاست په خلاف په دې ټول وطن کې تبلیغات وکړ او بلې خواته در مورچې رسېدلی بلوڅ د حق محرومه بلوڅ د ګوادره محرومه بلوڅ د خپلې سونا او چاندي محرومه بلوڅ د دې په خلاف دې په دې وطن کې معاش خلاص کړی دي څوک خوشحاله کوې چې کور ورته تقسیموې د مظلوم خلاف د چا د ایمان دپاره اواز پورته کوي تاسو کامه پر دې خبر وکړئ تاسو پر دې فکر وکړئ دا چې زموږ کور یې تقسیم کړی دی زموږ قوت یې تقسیم کړی دی موږ یې سره منتشره کړي دا هم وپېژنئ او دا چې موږ د هغه باداره سره د هغه ریاستي واکدارانو سره بجای د دې چې هغه ته ودرئ دا چې کله ما و مظلوم بلوڅ ته درئ کله ما په کور کې تقسیموي پر دې خبر وکړئ دوی ته موږ وایو چې خدای ته وګورئ د دې ښکنځلو لاس واخلئ د دې بدو خبرو لاس واخلئ دا څه مسله نه ده په کلاس اطلاع کې مثبت کمیټي چا وګټله په چمن کې چا وګټله پرون د دې وطن د اسمبلۍ نمایندګان څوک وو نن څوک دی او سبا به څوک جوړېږي دا مسله نه ده دا حکومتونه دا انتخاباتونه دا میونسپل کمیټیانې دا ډسټرکټ کونسلان دا صوبایي اسمبلۍ تر سینټ او د قومي اسمبلۍ پورې رسېدل دا به بار بار کېږي خو کام پر دې به تقسیموي کام د دې په خلاف په خپلو کې مه سره جنګوئ چې ځان حکومت ته واک ته رسول غواړې کام تقسیموي قبایلي دښمنۍ جوړې کورني نفرتونه جوړې
نو زه به تاسو ته متعلق څه ووایم زه د دوی ملګرو ته وایم څوک چې د عثمان خان د شهید دغه ویډیو چلوي چې دا 15 ورځې مخکې ورکړې نو د دغه محترم د دا ویډیو هم شیر کړي چې دا پرون په دې چوک کې ولاړو چې زموږ د ټولو بدعملیو زموږ د ټولو ناکامیو زموږ د ټولو رسواییو ذمه دار چې دي د حاجي صاحب ورورو زیارتوال دي نو دا هم شیر کړي دا هم کام ته ښکاره کوي دا اصغر نه وایي دا د هغه محترم وایي چې کوم څه د نواب صاحب د عثمان خان متعلق ویلي نو ولې داسې کوئ او هغه خلک چې کام مسترد کړي دي خپل ګوند مسترد کړي دي تا د مخ په سب ورته درولي نور هم کام د دوی د لارې د دوی د غږا د لارې په نورو تکلیفو پریشانۍ سره اخته کوئ خو تاسو ته وایي ولسه کام تاسو پېژندګلوي وکړئ د هر توپک سالار په توپک پسې مه ګورئ د ګاډیو په لښکر پسې مه ګورئ په عمل پسې ګورئ که چیرې د چا د لاسه د چا د عمل د لارې تاسو ته امن ورورولي قرابت پښتونولي جوړیږي نو بلو ملګري سئ او که د چا په هره اشاره کې په هره ژغا کې په هره وینا کې تکلیف او زیان کام او وطن ته رسیږي نو باید مسترد یې کړي اخرني خبره دا کول غواړم چې وایي په پاکستان کې نوی چیف جسټس راغلی دی ډېر ایمانداره دی ډېر بااصوله دی ډېر په آیین او په قانون پوه دی نو فایز عیسی ته دوې درې خبرې کوو چې موږ د هر سټیجه مسلسل درته یاداهنیانې ورکوو چې فایز عیسی صاحب دې قوم په پټو سترګو یا په لږ ډېر عمل پر تا باندې د انصاف ورکولو یو ما ته ګوډه بروسه کړې ده نو کم سے کم ستا په کال 14 میاشتې کې ته کام ته حقیقي انصاف ورکولی سې یا نسې ورکولی خو دوه کاره چې تا په خپله فیصله کړي دي باید پر هغه عمل درآمد وکړي اوله خبره دا چې زموږ د وطن د سر خلک وکیلان پر 8 اګست 2014 په شهادت ورسېد د دې ټولې صوبې وکلا برادري ټول ولس ستا مطالبه وکړه چې ستا په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ سي د دې تحقیقات وشي ستا په مشرۍ کې تحقیقات کمیشن جوړ سو ته مشر سوې تا پلټنې وکړې تا په خپل رپورټ کې چې خلک په ګوته کړي دي چې دا د دې ټولې واقعې ذمه دار دي د دوی د کوتاهیو د دوی د کمزورۍ د وجې دا پیښ شوي دي نو دا کام د تاسو مطالبه کوي چې ستا پر شایع شوي رپورټ باید عمل درآمد وکړي دویم په فیض آباد درنه کې په تېر حکومت کې چې فوجان فیض او د هغه ملګري ورغلي ول په هغه خلکو کې یې پیسې تقسیمولې حکومت یې په بلیک میله کاوي خپله هغه ناروا سوچ او فکر د لارې حکومت بلیک میله کاوي د هغه نوټس په نتیجه کې ته په یو نتیجه ورسېدې د فیض آباد د درنې متعلق تا خپل یو رپورټ شایع کړي تا خپل یو رپورټ ورکړي باید پر دې عمل درآمد وشي که څوک ریټایر شوي دي هم نو باید راوغوښتل شي د هغه کار سزا ورله ورکول شي چې حکومتونه او منتخب پارلیمنټونه بلیک میله کوي او آینده کې خلک د داسې ناقصه کاره د داسې غیر عیني او غیر قانوني ولس دښمنه کاره د راګرځولو دپاره بیا سوچ هم نشي کولی درېیمه خبره ده چې په دې وطن کې د عثمان خان شهادت وسولو دا هغه ګوند په دې نتیجه ورسېدی چې د عثمان خان پلټنې د دوو ادارو د لارې وشي یا د UN راشي اقوام متحده دې راشي د عثمان خان د شهادت پلټنه دې وکړي او یا د فایز صاحب په خپله د سپریم کورټ د جج د لارې د دې کار پلټنه وکړي نن که په هغه وخت کې ته چیف جسټس نه وې ریاست که تا سره ډېرې خبرې نه منلې ستا خبرې ته یې غوږ نه ایښوی بلکې ته یې په خپله په عدالت کې د مجرم په حیثیت د ملزم په حیثیت په کټېره کې ودرولې تا او کور ودانې پر دې څېړۍ د ورځې 3 واره پورته کول او شوه کولاست نو نن ته د چیف جسټس په حیثیت باندې په کار دا دی چې د عثمان خان د شهادت که څه هم 2 کاله شوي دي څو موټو نوټس یې واخلې یا هر نوټس یې اخلې په کار دا دی د دې پلټنه وکړې د دې پښتون افغان ملت چې په اتفاق دا مطالبه وله چې یا دې UN وکړي یا دې فایز عیسی وکړي نو راسه د دې پلټنه وکړه اخرنۍ خبره دې ریاست ته وایو چې د مړه سره د ارباب صاحب په
په معامله کې کمټمنټ سوی دی د مړه سره د ټول ولس د وطن د ټولو سیاسي ګوندونو په مخ کې گورنر صاحب په خپله پر هدره باندې په ارباب هاوس کې پر جنازه باندې پر فاتحه باندې د ریاست او د حکومت په نمایندګي د عوامي نیشنل پارټي سره د ټول سیاسي او جمهوري قومي سیاسي جماعتو سره دا وعده او عهد کړی دی چې د ارباب غلام د شهادت پلټنه به موږ د های کورټ د یو جج د یو کمیشن د لارې کوو. په دې موږ خبر سوي یو چې د های کورټ د لارې هغه کاغذ های کورټ ته رسېدلی دی د های کورټ رجسټرار ته رسېدلی دی باید چې ژر در ژره د های کورټ د ججانو د لارې د ارباب غلام د شهادت په صحیح طریقه پلټنه وشي. هر چا چې دا کار کړی دی په هر شکل چې کړی دی په هر نیت چې کړی دی باید هغه ته کردار ته ورسېږي. که داسې نه وي د شهادتو دا سلسله روانه وي د سیاسي مشرانو دا د مرګونو سلسله روانه وي دا وطن پر چوک باندې د خپل حق دپاره د خودکشو د ویرې د بم د ماکو د ویرې د یو ځای کېدو توان نه ولري نو بیا موږ دوی ته وایو بیا چې په کومه لاره په کومه طریقه د دې وطن یو وګړی کم کردار ادا کوي بیا ریاست ته تا ته هم وایو چې په تا نازېږي هغوی ته هم وایو چې بیا دې په ایمان چې بلوڅ قومي تحریک دې په هیر شي که پښتون قومي تحریک په دغه شکل باندې خپل سیاست او په خپل کار باندې پیر وکړي. په اخر کې زه یو بیا د کیسې پلار د ټول ننګیالي ولس د زړه له تله په دې ډېره درنه ښایسته او پرتمینه احتجاجي غونډه جوړېدو د خپل تنظیم د یو ملګري شکریه ادا کوم.